خود دی دین اسلام د وجه د مسلمانانو په مابین کې یو همدردي شته. هغه خلق چې اوس د ځمکې په سر باندې موجود نه دي خو هغه هم په دین اسلام باندې وفات شوي دي او د هغوی دین اسلامو، نو د دې زمانې د خلکو هغوی سره هم د دې دین اسلام د وجې نه محبت شته. موږ که امام شافعي صاحب سره محبت ساتو د چا د وجې نه چې هغه په دې دین اسلام باندې و. امام احمد ابن حنبل صاحب سره چې محبت ساتو د چا د وجې نه هغه د دې دین اسلام د وجې نه. ابو جهل د مکې سردارو، عتبه او شیبه د مکې سردارو، د مال په لحاظ سره ډیر مخکې و. ابو لهب د امام الانبیاء ترو په شکل هم خشته و، د مخ به لمبې والې د شغلو دومره خشته و. خاندان د دواړو جهانو د سردار مبارک خاندان دی، قریشی دی، هاشمی دی، د امام الانبیاء تر دی، خو لیکن هغه سره زمونږ او ستاسو مینه او محبت نشته. دا ولې؟ ځکه هغه په دین اسلام باندې نو. بلال رضی الله عنه خدا حبشی دی، دا خو نه قریشی دی او نه هاشمی دی او نه د امام الانبیاء د خاندان سره تعلق ساتي، خو دا زمونږ په زړه کې چې ورسره مینه ده او د هغه نوم سره رضی الله عنه وایو، دا د څه د وجې نه؟ دا د دې دین اسلام د وجې نه. نو دا یو داسې دین دی، دا دین اسلام